کریم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کریم۔ کریم کا کیا مطلب ہے؟ کریم کا مطلب یہ ہے هو الذی اذا قدر عفا۔ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جب غلبہ پائے تو معاف کرے، وَإِذَا وَعَدَ وَفَّا، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَا، جب دینے پر آئے تو جتنی امید ہو اس سے زیادہ دے، وَلَا يُبَالِي كَمْ أَعْطَى وَلَا مَنْ أَعْطَى، یہ پرواہ نہیں کہ کتنا دے رہے، کس کو دے رہے، دوست بھی کارے، دشمن بھی کارے، بندگی کرنے والے بھی کارے، نافرمانی کرنے والے بھی کارے، غدار بھی کارے۔ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى، اگر اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاؤ گے وہ ناراض ہوگا۔ کریم اس کو کہتے ہیں، اس کے در کو چھوڑو گے کسی اور کے در پہ جاؤ گے تو ناراض ہوگا۔ تو یہ جو ہے کریم کی تعریف ہے، یہ کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، جتنا ہم مانگتے ہیں اس سے زیادہ دیتا ہے۔ ہم نے مانگا بھی نہیں، اس نے دے دیا، اس نے دے دیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی، تکریم بخشی۔ تو فرمایا کیسے؟ خَلَقَهُ بِيَدَيْهِ، قرآن میں آیا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم نے انسان کو عزت بخشی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت ہم نے اس کو عطا کی، بہترین شکل انسان کی ہے، تمام مخلوقات میں بہترین شکل جو ہے وہ انسان کی ہے۔ پھر فرمایا منحہ العقل، میں نے اس کو عقل دیا، میں نے اس کو قوت گویائی دی، اکرمہ بالنعم، بے شمار نعمتیں اس کو دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور پھر فرمایا فضلہ علی کثیر ممن خلق، ہزاروں مخلوقات ہے، سب مخلوقات میں بہتر جو ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ انسان۔ لقد کرمنا بنی آدم۔ پھر اللہ نے اس انسان کے اندر ایسے صفات پیدا فرمائے ہیں کہ اگر وہ صفات اس کے اندر ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ صفت انسان کے اندر ہو اللہ کی ان کے ساتھ محبت۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا ہے، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لیا، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لیا، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، تقوی آ گیا اس انسان کے اندر، اللہ کی محبت اس کے ساتھ پیدا ہو گئی۔ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل اور بھروسہ اور اعتماد اللہ پر آ گیا، اللہ کی ان کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی، بنی آدم کو عزت بخشی۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کم زے کی چتا سوئے اللہ ساسو سرد ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سب سے بڑی فضیلت انسان کی یہ کہ اللہ کی معیت۔ تو بھائی دیکھو، احترام انسانیت کے دو بنیادی اصول ہیں، احترام انسانیت کے دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک اصل بنیاد تو یہ فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، قرآن دعوائی چی کلت چاسرا مخامخ شی ملاقات شی مخ بوگدائی نا، یعنی چی چاسرا ملاوے گی ان تلق اخاک بوجہ تلق، احترام انسانیت اول اصول داد خندہ پیشانے اس رب ملاوے گی، شگفتہ چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا ہنس مک داسی با ملاوے گی، مجھے دسی ملاوے گی نو بیا با ہر سڑے ساسرم ملاوے دل غواری، او کستا پتندی باندے ہر وقت 12 بجاوی، ہر وقت پا غصہ کی بیا بدر نخلق تختی، بیا بستا خوالا سکن رازی۔ احترام انسانیت اول خبر دادا چی تچاس رہم ملاوے گی نو پخندہ پیشانہ اسرا، پخندہ اسرا۔ یہ صحابی وائی چی ماں تا یاد نہیں چی ذکر نبی علیہ السلام سر ملاوشے، مو نبی علیہ السلام پخندہ ماں سر نہیں ملاوشے۔ دا بنیادی اصول۔ دویم بنیادی اصل دا احترام انسانیت سے دے قولوا للناس حسنا، نرم خبر کول، خود خبر کول، دا سی خبری کول چی داغین شرافت، داغین محبت معلومی گی،
دا دوه خبرې د احترام انسانیت بنیادی اصول دي. یو چا سره ملاويږي قنده پیشانه سره، بل چې خبرې کوي په طریقه سره. او خلق پیژندل کېږي د دې دوه خبرونه. سره پیژندل کېږي د سنه د دوه خبرونه چې تو سره طریقه سره ملاو شي او یاره دا ډېر خسره د قنده پیشانه سره ملاو شو، بیا چې په خطر خبر سره خبرې وکړي یاره ډېر اخلاقی دي. ستا اصلیت سړی ته ملاويږي معلومیږي په دې دوه خبرو باندې. کستا لهجه سم نه درست نه وي دا ډېر بد اخلاق وي، دا ډېر بد اخلاق. ستا اصلیت معلومیږي په دې دوه خبرو باندې. دا دوه بنیادی اصول دي د احترام انسانیت. او بیا ولا تصعر خدك للناس، په دې کې د مسلمان د غیر مسلم فرق نشته، هر چا سره چې ملاويږي. للناس وقولوا للناس حسنا، هر سړي سره نرمه خبره کوي، هر سړي ته به خبره کوي. دي کې د اسلام او د غیر اسلام او د مسلمان او د کافر خبره پکې نشته. دا بنیادی اصول دي. بیا د دې لغت د مخې ته تشریح نبی علیہ السلام ارشاد فرمای فکف شرک عن الناس، فکف شرک عن الناس، چې ستا د شر نه د خلق محفوظ وي. فکف شرک عن الناس، تخپل شر وساته، ځان سره وساته، خلکو ته خپل شر مه رسوه چې ستا د شر نه نور مسلمانان محفوظ وي. او حدیث کې دا راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان هغه دی چې د هغه د جبې د لاسونو د شر نه بل مسلمان محفوظ وي. که یو انسان د جبې د اذیتونو نه د تکلیفونو نه محفوظ نه، د لاسونو د تکلیفونو نه محفوظ نه، نو شریعت دا وایي چې دا خو مسلمان هم نه دی، د دې حیثیت نشته چې خلق د د شر نه محفوظ نه دی، د د په معاشره کې هیڅ حیثیت نشته، د مسلمانۍ حیثیت نشته. الله په نسبت باندې مطلب دی یو مسلمان دی کلمه وایي، لیکن معاشره کې عرف کې د د حیثیت نشته، عرف کې د د حیثیت نشته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یا د دې نه مخې ته ترقي شوه چې په دې به اکتفا نه کوي چې خلق ستا د شر نه محفوظ شي، بلکې یو قدم به مخې ته بل واخلي چې خلق ستا نه فایدې چوتې کړي. احب الناس الى الله انفعهم للناس، الله ته هغه سړی خوښ دی چې هغه خلکو ته فایدې رسوي. انفعهم للناس، چې خلکو ته فایدې رسوي، هغه سړی الله ته خوښ دی. ځکه چې دا مخلوق، دا خلق، الخلق عیال الله، دا مخلوق ټول د الله کومبه ده، دا مخلوق ټول د الله کومبه ده. نو فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله، څوک چې د الله د کومبې سره ښه کوي، الله د هغه سړي سره محبت کوي. څوک چې زما د ورور سره ښه کوي، زما د زوی سره ښه کوي، زما د پلار سره ښه کوي، زما د رشتہ دار سره ښه کوي، زما به خوښي چې دا سړی خو زما دوست دی. نو څوک چې د الله د مخلوق سره ښه کوي، فحب الخلق الى الله، دا سړی الله ته ډېر محبوب دی، ډېر غوره دی. چې د الله مخلوق انسانان دي، که هغه بیا نور حیوانات دي، که هر څه چې دي، چې د مخلوق خیال ساتي.